हुकूमत आइनी तरमीम पास कलो न पस मुख्तलिफ माहिरीनों और मुख्तलिफ सियासतदानान چې کوم دي ای مختلف بیانات جاری کړي دي جی دا کم چې آئینی ترمیم حکومت کړو نو دا د قاضي فیض عیسی نه بغیر ناممکنو ځکه قاضي فیض عیسی چې 63 A قانون کې کم چینجز وکړل کم رد و بدل پکې وکړو نو د هغې په وجه باندې دا پوسیبل شو ورنه د آئینی ترمیم پوسیبل نو 63 A قانون چې د چیف جسټس قاضي فیض عیسی نه مخکې کم چیف جسټس هغه دا قانون جوړ کړی او د قانون مطابق خبره دا و چې د یوې پارټۍ سړی بلې پارټۍ ته ووټ نشي ورکولی که چېرې ووټ ورکوي لکه د پی ټي آی کسانو ستاسو وکتل د پی ټي آی کسان دی ځان سره یوځای کړل نو قانون څه دغه رنګ یو چې د یوې پارټۍ کسان ایم ان ای چې کوم دي هغه بلې پارټۍ ته ووټ نشي ورکولی دې له ویلی شي فلور کراسینګ لکه د یوې پارټۍ که سړی چې کوم دی هغه فلور کراسینګ نشي کولی بلې پارټۍ ته ووټ نشي ورکولی او که چېرې ووټ ورکوي مخکې قانون داسې و او که چېرې ووټ ورکوي نو ووټ په هم ریجیکټ کیږي او دغه سړی چې کوم دی هغه به هم د خپل سیټ نه ډي سیټ کیږي لکه مطلب د هغه سیټ په هم چې ووټ په هم ریجیکټ کیږي دا مخکې قانون و د قاضي فیض عیسی نه مخکې چې کوم چیف جسټس و هغه دا قانون جوړ کړی نو اوس قاضي فیض عیسی دغه قانون کې رد و بدل وکړل او ویې کړل داسې چې ووټ ورکولی شي جی فلور کراسینګ چې کوم دی دا کولی شي نو ځکه دی د پی ټي آی کسان 11 ایم ان ای 9 ایم ان ای او 2 د سینیټر چې کوم رکنو هغې ځان سره یوځای کړل او د آئیني ترمیم یې وکړو جی خو اوس دې حوالې سره لکه څنګه د ویډیو سټارټ کې تاسو له مه وي چې دا د قاضي فیض عیسی نه دا ناممکنه و نو قاضي فیض عیسی حوالې سره علي احمد کور ویلی دي چې ټول نه غټ سهولتکار قاضي فیض عیسی دی او د تلو سره به مونږه په ملک کې یوم نجات مناوو لکه قاضي فیض عیسی چې په کومه ورځ خپل ریټایرمنټ واخلي نو مونږ به په ملک کې یوم نجات مناوو ځکه دی د کوم حکومت چې کوم دی آئیني ترمیم چې کوم دی ټول نه غټ سهولتکار چې کوم هغه علي دغه قاضي فیض عیسی او جی سلمان اکرم راجا ویلی دي چې کومه سانحه وشوه د آئیني ترمیم یادوي آئیني ترمیم یو سانحه ده او دا کومه سانحه چې شو دا صرف د پی ټي آی نقصان نه بلکې دا ټول ملک نقصان دی عدالتونو نه به اوس تاسو له ریلیف نه میلاویږي ججان تعیناتي چې کوم نه دا به اوس حکومت کوي لکه جج چې کوم دی دا به اوس حکومت لګوي عدلیه نه په عدلیه باندې د حکومت لاس درون شو عدلیه به هم اوس حکومت کنټرول کوي او ریلیف چې کوم دی هغه به اوس عدالتونو نه بلکې سړکونو کې په سړکونو تاسو له میلاویږي دا سلمان اکرم راجا ویلی دي چې دا کم آئینی ترمیم شو دا صرف د پی ټي آی نقصان نه دا ټول ملک نقصان دی او ریلیف په اوس تاسو له عدالتونو نه بلکې سړکونو باندې میلاویږي الیمین ګنډاپور چې کوم دی هغه هم په اسمبلی کې بیانونه جاری کړي دي الیمین ګنډاپور مختلف بیانات خو غټ بیان دا جاری کړی که چېرې جسټس منصور علي شاه د پاکستان چیف جسټس نشو نو موږ به دوباره په احتجاجونو باندې شروع کوو موږ به دوباره احتجاجونه شروع کوو بل یو ویډیو د ایمان خان حوالې سره هم په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته زیرګرد شته چې هغه ویډیو کې لکه د آئیني ترمیم نه پس هغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې ده چې دغه ویډیو کې عمران خان ویلي دي چې کبھی مایوس نه ہونا الله تعالی موږ سره دی الله به موږ له جیت راکوي او دې ټول هر څه کې تاسو مایوسه کیږئ ما یو طرف د وګورئ کپتان خپل جیل کې دی او د هغه پارټي چې کومه دا مطلب آزادانه فیصلې آزادانه احتجاج نشي کولی خو بل طرف ته کپتان ویلی چې تاسو مطلب امید مه بایلئ او تاسو مایوسه کیږئ مه کامیابي چې کوم دا الله به موږ له راکوي او الله پاک صابرینو سره دی مطلب څوک چې صبر کوي الله پاک د هغوی ملګری دی نو دا یو شارټ غونتې اپډیټ سو کلیکټ کړي مې وماوې تاسو سره شریک کړم ډېره زیاته مننه والسلام